څنګه پته لګي چې زه ګروت کوم. وګوره چې یو ځای کې ته کار کوې هلته که چیلنجز نه وي صادر راواله ریزاین کړي او موږ ته یې الټه راواله. موږ هغه ځای ته اوږه ورلاندې کوو چې چېرته چیلنجز نه وي. زموږ ینګسټر ځان ته اسانتیا ګوري او چېرته چیلنجز وي هلته نو تښتي. ریزوننس او ډیزوننس دا دوه ټایپس دي هیومنز. دا کوګنیټیو ریزوننس چې کوم دی د دې سپیډ د F-16 په شان روان. ډیزوننس هغه دی چې دا بیا په شفارس راغلی یا به د څه نه څه داسې لوبه کړې ده او په هغه ځای کې ناست وي خو د ده عقل او صلاحیت په دغه ځای کې دننه چې کوم پرابلم دی هغې سلوشن باندې نه ورکوي. 99% په معاشره کې چې څونه سیویز بنګ له راځي 99% ډیزونیټ کوي. هغه صلاحیت نشته کوم چې د مارکیټ ضرورت. کله چې د یو ارګنایزیشن ضرورت فلفل کول تا شروع کړل تر سیوي نه بار شو 80% په لارو کوڅو په کورونو کې کټونو لاندې وشول کورونو کې پراته دي او ګوته به تاته نیسي حالاتو ته به نیسي سرکار ته به نیسي مور او پلار به مورد الزام کوي. غلا فالټ دننه دی خپل پروګرام کې الزام به په چا لګوي په بل چا چې دا تا کم سړي چې په یو ارګنایزیشن کې ټروتفل شو که نه او چې دا څونه دی دونه شو نو د خپل چې کم هغه پلیس دی هغه بیا موندو چې کم غلي که نه غل چې د ده صلاحیتونه د غذي ضرورت نه پوره کوي نو دا ډېر خطرناکه مې دا ماري ګوري دا پوایزنس دی. دا به کوشش کوي چې ژما نه که نه نو شتام نه ښه دا به بیا غذي د تیلیم ورته کوي. ستړي مشه زه امین مشال یم په دې پادکاسټ کې درته ستړي مشي وایم. لږ نن په دې باندې خبره کوو چې یو شخصیت ته به د خپل ځان په حق باندې دا څنګه معلومات کیږي چې ما پرمختګ څومره وکړو ما چې څه د پاره کوشش کو آیا هغه ما ترلاسه کړو که نه او که څه مې ترلاسه کړه نو په هغې کې هم صرف په یو سټیج باندې په یو مقام باندې په یو ځای باندې ولاړم او که نه په هغې کې ما دومره پورې مقام ترلاسه کړه چې زما رایټ او لیفټ یعنی زما ښی او ګس اړخه اما ته ویلیو راکوي هغه زما کار اکنالج کوي هغه مني او د هغې په وجه باندې زما قدر نه صرف په دغه اداره کې بلکې په ټولنه کې د نورو په نسبت باندې لږ سیوا دی. نو زما په خیال چې دا د ټولو نه ګران کار هم دی د خپل ځان په حق باندې دا پیمانه معلومول چې ما پرمختګ یعنی ګروت وکړو که نه او بل دا چې زه چې کوم کار کومه نو دا زما د شخصیت سره څومره پورې تړون ساتي او زه په دې کار کې خوشحاله یم او که نه. خو مونږ به زیاته توجه دې خبرې ته ورکو چې یو شخصیت ته به دا اندازه څنګه کیږي چې زه پرمختګ کوم او که نه په ځای باندې ولاړ یم. علیم شاه خلجي صاحب ستړي مشي درته وایم ډېره زیاته مننه کوم. څنګه به معلومات کیږي که موږ د چا سره هم کینو په اداره کې نو هر تن دا کوشش کوي د وینا په یو بل د برترۍ ترلاسه کولو او بیا دا چې او زه ګروت کومه ما پرمختګ وکړو ما ډېر زیات څه اچیو کړو الان کې ډېر خلک داسې چې په ځای باندې ولاړي خو هغه دا خبرې منلو ته بالکل هم تیار نه دی چې ګنې زه په خپل شخصیت باندې څه کار وکړم یا په ما کې چې کمې خامې دي زه د هغې یعنی یو قسم لا د ښه والي دپاره کوشش وکړم او دا زه ومنم. څه وایې؟ دا ډېره زبردسته موضوع تاسو چړله. دا نن سبا د هر دویم دریم سړي د سوچ یوه زاویه هم ده جی چې آیا دا کامیاب روان دی او که ولاړ دی او که نه په شا روان دی او ناکامي څوک هم نه مني. ایگزیکټلی خبره داسې ده چې یا به ته بره روانې یا به ته په شا روانې ولاړه خو دې کې شته نه هغه چې ټایم تا ته وردېږي نه ټایم خو روان ده. یعنی دا هم موږ نشو ویلی چې یاره دا کس په ځای ولاړ دی یا به دې غورځېږي یا به دې په بره ځي. ایگزیکټلی او دا د دنیا قانون دی. په دنیا کې هر یو شی یا روان دی مخکې او یا په شا روان یا به دا اپریشیټ کېږي ګروت به کوي جوړېږي به یا به وردېږي. دا په هر یو شیز کې دی که یو شی یو ټایم پورې روان دی په بره نو یو ټایم کې به دا په ښکته ځي. که موږ هیومنز ته وګورو انیملز ته وګورو کریچرز ته وګورو روزګار ته وګورو دا په هر څه کې دا علامت شته یا به روانې او یا به پرمختګ کې او یا به په شا روانې. یعنی دا انالیټکس چې دی دا به ته منې او هغه یو چا په دې عقله باندې ډېره زیاته ښکلې خبره هم کوله چې یعنی دا زړه دې هم که ته معلوموې او دې تا ته کومه ای سی جي درکوي نو هغه ښکته بره کېږي. دا که بالکل سیده لاین شي نو بس ته به په تخته شي او بیا به ګور ته ځې. دیټ از واټ چې کوم سټیټک پوزیشن یې که نه دا
دا چرته هم نشته هر ځای کې دا ټیبل دا په هر یو شیز باندې یو لا اپلای کیږي جی. ډیمینشنګ جی اوکے ډیپریسیشن په دې باندې روان جی نو یا خو سم ټایم ته ګرو کیږي یا په شا روانه موضوع دا ده چې پته به څنګه لګي چې زه مخکې روانم او که شاته روانم شاته روانه زما د علم مطابق چې څونه مونږ کتلی دي یا په انټرپرینورل جی یا په ارګانوګرافیک یا په انسټیټیوشنل هایرارکل چې څونه کتلی شوی دی ها. پای کې دادي ما ذاتی طور باندې دي کې درې فیکٹر کتلی دي کنه چې ماتا یا تاتا یا دتا یا رائټ لیفت زید وکړه ته پته څنګه لګي چې زه په یو ورک پلیس کې موجود یم او نو زه مخیره وانه مو کو زه غورځېږم درې شګونه دي پهلنی انډیکیشن دا دی چې ته چرته ناسې او کار کې نو ته دا نوٹ کا چې ستا په ریسپیکټ کې اضافه کیږي کنه کیږي جی لومبه تا ته عزت ملاويږي کنه ملاويږي جی ستا په دې عزت کې انکریز کیږي کنه کیږي ویلیو درکړی کیږي ایگزیکټلی کته ته ویلیو ملاويږي ریسپیکټ ته زیاتیږي نو دا یو انډیکیشن دی چې دا تا وایي چې او ته اوس گروث کې and you are more valuable ایگزیکټلی او هیومن سایکالوجي دا چې تا ته عزت یو انسان درکې اله کله چې ته اغله سور کې رائټ جی یو سړی په یو کارخانه کې دی په یو کمپنی کې دی جی. یو فارم کې دی په یو ورک پلیس کې موجود دی نو دته عزت اله ملاويږي کله چې دا غزيلا آوټپوټ ورکړي اهمیت ورکړي پوزټیو آوټپوټ ورکړي اهمیت ورکړي امپیکټ ورکړي نو اتوماتیکلی هغه ماحول د نګیر چاپیره چې کوم دی هغه دا ویلیوبل جوړول شروع کړي د عزت ورکول شروع کړي پهله پیرامیټر دا دی که په یو ځکه تکار کې ول ته عزت نه ملاويږي هغه یو خدای عزت ته کنه چې اسه تا شونډه پړسولې چې یو مال عزت نه لاګي دا عزت خبره د دې ریسپیکټ هم دوا فیکټرز دي جی دا غوښتل کېږي نه مطلب عزت د حاصلېدو شی دی نه دا بغټي واه کم سړی چې شونډه شنکړي چې ماته عزت نه ملاويږي نو دا د حاصلولو کوشش کوي دا دې نه د حاصلولو شي او دی یو حسد کې پریوته دی د بل د راغورځولو په کوشش کې دی ایگزیکټلی پوسیبিলিټی شته ته زمکه تکینه غنم ورول او ځان سره یو صوباړه ونی ته د زمکه ته ونی چې راخیږي کنه راخیږي از اټ پوسیبل نه دی پوسیبل پهلا پیرامیټر داري وګوره چې کته ستا عزت زیاتیږي او دا عزت داسې نه دی چې ته به غواړي ځان له زور نه ورګي اور تھینکینګ به نه کې سوچ به نه کې چې زه خو دې اداره کې زیات کار کوم مال اړو څه عزت نه راکې نه دا یو اتوماتیک شی دی دا په خپل کریټ کیږي غیر چاپیره هر فرد ستاسو لپاره یو پوزټیو انرژي ته کنورټ کیږي هغه اداري مالک مشر هغه ته خلګي پهلنې پیرامیټر دا دی زه په دې کې خپل ایکسپیرینس کوم دا ټکه ما ولې یو آرټیکل ویلو یو ریسرچ پیپر هغه ویلو پای کې لیکلو پای کې لیکلو چې how can you identify whether you are growing or not so find out these 3 points if your respect is increasing so it means you are growing هغه چې ما ډیټیل کې لیک سټډي کوم لري دا یې سړي خو دا خبره ټیک کړي ما سره ارګنایزیشن کې په ما خوده راستی چې دونه را باندې ګرانی هغه سړی کنه چې کوم ادارې لا امپیکټ ورکړي زه مې بس ما خپل کړه او ها شي ګرانی هغه مونږ تخکاری نو دا نو هم سو کولی ما په مخ په سمایل او کدا هغه ډیسکشن کیږي نو زه هم ها دا پکې انټرست مله او کار نه نو ځینو خبرې ته لګوګم دم او کدا هغه سره ډیماند نه زم زری ولا پوره کوي جی نو ما چې خپل پرسپیکټیو سره چې زه په کم یو انډستری کې موجود یم او کته نو ملي دي سړي دا خبره ټیک کړي تل یو دوه قدم نور والا تل دا پوینټ نمبر 2 یو ګورج دا 2 پوینټ کې سلی کېږي پهلا پوینټ خدا دی جی چې ماته بسن پته لګي چې زه مخکې روانم او په شا روانم نو دا وګوره چې تا ته عزت ملاويږي کنه هغه عزت نه چې شونډه د شکړې چې ما جوړل نه هغه په خپل کېږي جی دویم پوینټ زیات انټرېسټینګ دی هغه دا دی چې تا ته بسنګ پته لګي چې ته گروث کې دا وګوره چې دا ته په کوم ځای کې آیا دل د چیلنج شته کنه شته دا ما لاست ټایم یو انټرویو کوله من یو ایډ چلولو چې کسٹمر کیر کسٹمر سپورټ سنټر کې لې لوګو کې ضرورت ہے نو د یو لک سی مخه ته پرته پلانې کال سنټر پلانې انسټیټیوټ پلانې ریل اسټیټ بلډر فلا ته تقریبا 22-23 فارمز هغه 15 پیج سی وی جوړ کړو ما دا ته پوسو کوم لري ته دونه ډیر ارګنایزیشن ته یو ار سټل ینګ کنه 32 ایئرز از ناٹ ان ایج نو دونه ډیر میاش کې بدلاو سو او کنه دا څنګه چلو کنه په دې مې پوهه او چې سر دي زینو کې بکار ډیرو
دلته برډن ډیرو ما پرې خوستو دلته برډن ډیرو ما پرې خوستو دلته خو یو داسې مسله وه چې را سره حل کېده نه ما پرې خوست ملګري څه په تلاش کې څه ګوري و یاره بس زما یو داسې ځای په کار دی چې هلته بس زه بس یو ځای ته کېنم او خپل کار څه مې کار یې هغه کوم نور لکه ډېر لږ بس دی نور لکه څوک مې ډېر نه چېړي بس زه ستړی شوم که نه بس ته ډېر عمر مې وشو نو مله څونه عمر دی وشو یاره دغه 18-19 سال وم چې کار ته راوتی وم 30-35 جی که نه جی وتل نه کیسه خو دې غلطه راته بدلته نم ځې ته یو شی مل چینج که ځان کې دننه کم ځای کې چې چیلنج زیات وي هملته اوږه ورلاندې کړه ښه زمونږ پښتانه ینګسټر په دې ریزن هلته ځان ورلاندې کوي چې هلته چې یخ هوا وي ایسي لګېدلی اسانتیا خولې ته ځان نه نیسي لوډینګ ته ځان جی نه نیسي خلک به څه وایي ځان نه نیسي نه نیسي په ځان لږ اضافي لوډ نه اچوي ځان ته اسانتیا ګوري او چېرته چیلنج دي هلته نه تښتي د دنیا غټ ریسرچر چې هغه 70 سال په یو ایکسپیرینس 96 years ایج دی چا چې دا ریسرچ جی او وایي چې په کم ځای کې چیلنجز ډېرې اوږه ورلاندې کړه یعنی هغې کې به ته دومره څه زده کړې چې هغې کې به ستا هغه ګروت وشي ای د نر بچي دویم فیکټر ټیک شو څنګه به پته لګي چې زه ګروت کوم وګوره چې یو ځای کې ته کار کې هلته که چیلنجز نه وي صادر راواله ریزاین کړه او موږ څه یو الټه روان یو موږ هغه ځای ته اوږه ورلاندې کوو چې چېرته چیلنجز نه وي جی او دا چا چې لیکلی دی او دا نوم زما نه هېرېږي او د جی، انګریزي جی. یو اوږد غوندې ټکی دی پوره غټ نوم دی او وایي چې نه اوږه ورلاندې کوي دیټس پوینټ نمبر 2 ټیک شو پوینټ نمبر 3 زه نورم انټرسټینګ شوم کیسه خو صحیح په دې خو موږ ډېرې خبرې کړې دي ټیک شو कि हर उल्टी चीज को सीधी करो राइट और लेफ्ट की मदद करो और हर जिम्मेदारी का जो है ना उसका सामना करो चैलेंज से मत डरो او دا چې کوم دی یو بیک انرژي راولي دا خو موږ ویل چې دریم تور لاندې شوم په دریم پوینټ کې غلي کی چې یو خدا د چې دا وګوره چې ستا عزت جوړیږي کنه ټیک شو عزت تشتا ریسپیکټ درکې اوکې راکې چیلنجز شتا خو ډیر دي بیا داسې ارګنایزیشن هم شته چې پای کې چیلنجز ډیر زیات دي خو وګنه ورلاندې کوي بل ته ورسپاري ته به ونه کی یا دا کار بل لړنه ښه یعنی مطلب تښتې نه ټیک شو they are working in organization there are challenges around they can come up with the solution but they do not come up with the solution صرف د بوسو لاندې او بوزي شپه سبا کوي تنخواه ته ورنږدې کېږي او تنخواه کش روباسي او جب ته اچي او په دې ټال ځان کې چې زما ګروت نه کېږي پوینټ نمبر 3 دا دی چې په کوم ارګنایزیشن کې او الټر چیلنجز هم بار دي نو دی ټول ته ورلاندې شي او راپوګي ځکه چې دا کمپنی ارګنایزیشن انسټیټیوټ فارم میډیا دا چرته چې ته کار کې دا چې د چا دی کنه د دې سړی ته یو پرابلم دی پرابلم د تدارې د کړه انویسټمنټ او هغه انویسټمنټ چې کوم مقصد لکړه کوم کاز لکړه کوم ریزن لکړه هغه لګو ګوره او هغه ریزن فولفل کېدو کوشش کوه اب الکی چې کله هغه چیلنجز فولفل چې دولت وي زبر اعظم اله چې کله هغه چیلنج ته فیس کی دا تیګه اوچته کې یو وزن دی اوچته کې اله بروزم د ګولډ ولې دونه ویلیو ده خو دا په مشکله پیدا کیږي کې مایننګ کې بیا به کمولیشن کې بیا به پورا یو ورځ چې پتیره کې لګ غونډي ګولډ وروزي د کې قیمت سوال دا څنګه به پته لګي چې زه ګروت کوم او که زه ولاړ جی پهله دا وګوره چې عزت شته شته چیلنجز ډیر دي او ښه ډیر دي ته ورلاندې وځي نه جي نه هغه خو زه خلکو ته پرېږدم نو بیا به ته موس بچي خوارې او که داسې یو کس کوي چې لکه دا دواړه چې کوم پوینټس دي ړومبې دا چې لکه هغه ته ویلیو میلاویږي عزت میلاویږي دویم کې هغه چیلنجز دي خو لږ پکې فلفل کوي او لږ رایټ او لیفټ کې ګوري چې دا بر سره څوک اوچت کی نو دی په کومه کیټګوري کې د ګروت دی خدا سلو روان دی اسلام آباد ته روان دی ټنګه کې ناس دا یعنی د دینه بل سړی فایده غستی شي دی چې چاته دا چیلنجز پرېږدي د سپیډ سلو دی دا بورور سي کامیابی ته او ټایم ډېر لګي به خون نه کوي ګټه چې په وخت ملاو شي خون کوي چې بعد کې ملاو شي ویلیو نشته دا پرولونګ شي کې دې شي بل سړی پر راشي او د ذمہ داری اوچتي کې په وخت یو کې ټیک شو دا کورسې د منځ لاړه بل سړی پر رااله نو تاسو خو ډیر زیات لکه عام دی دا خو ما ته نخکاری ک تاسو چرته لیدلی نو ماته وموې زما په علم کې اضافه وشي چې ګینه په ارګنایزیشنز کې څوک چیلنجز تا اوګه ورکي او منی چاو
زه به دا څیزه د ادارې د مفادو دپاره حل کما او بیا به په ریورس کې په ریټرن کې ما ته فایده میلو شي. لکه دلته کې خو مونږ خلجي صاحب اول د ځان د فایدې ګورو که نه. امین there are 2% شته داسې خلک هغه الله کامیاب کړل. ای د زیرو نه سٹارټ واغستو، ملازمت اختیار کو، هغې کې ایمانداري وکړه، الله ول عزت هم ورکو، الله ول لرنینګ هم ورکو، گروث شو، کامیاب شو، ورسېدل. ادي 2%. 80% په لارو کوڅو په کورونو کې کټونو دغه وشلولې لنګې وشلولې کورونو کې پراته دي او ګوته به تاته نیسي، حالاتو ته به نیسي، سرکار ته به نیسي، ګورنمنټ ته به نیسي، کنټري ته به نیسي. مور او پلار به مورد الزام کوي. غلا فالټ دنه دی خپل پروګرام کې، الزام به پچا لګي په بل چا چې دا تا خپل به نه ایکسپټ کوي. یاد ساتئ کم سړی چې په یو ارګنایزیشن کې ټروثفل شو کنه، رښتونه شو او چې دا سونه دی دونه شو، نو د خپل چې کم هغه پلیس هغه بیا موندو. ٹھیک شو. دا چې کم پاوا زمکه نه خپل چته په زمکه د خپل لګي. ٹھیک شو. د خپل فیوچر کیلکولیټ کو د پته ولګي دا ولاړ دلته راغله د دلته نه روان دي دته د خپل لار بیا مونږ. خدا کم سړی چې په ایلوژن کې دی یا ټروثفل نه دی یا کامچور دی یا غلا کوي یا دوکه کوي یا ایگزاجریشن کوي یا رائټ او لیفټ له هیلپ نه ور کوي او خپل هوم چیلنجز ته غاړه نګدي، نو دا یو خاص وخت پورې په غزه کې موجودي خدای نه پس بیا ټا ریورس شي. که شاته نه په گروث مایند سیټ راغله هغه بایپاس کوي خوښ بیا هم دا سړی د مالک د سترګو نه ډیر سپک راځي یو او دی بیا دا په اداره کې چاته مقام نه ورکی یریږي چې مانه زما د ځای سکون نسی ان ایگزیکټلی سم ټایم دا بیا داسې کار کوي چې دا دروغ هم شروع کی، چغلیم شروع کی، سازش هم شروع کی او که پوسیبلی غلا شروع کی. په دې کې دوه قسمه سایکولوژیز دي. جی د کې یو ته موږ وایو کوګنیټیو ډیزوننس، یو ته وایو ریزوننس. جی دا د پروفیشنالیزم یو تھیوري ده. په دې هغه ټاپک د ډېر زیات خبرې کوم چې څنګه په مارکیټ کې دي. جی جی ریزوننس او ډیزوننس دا دوه ټایپس دي هیومنز او دا دوه هیومنز ورک فورس دی په مارکیټ کې. جی دا کوګنیټیو ریزوننس چې کوم دی د سپیډ د F16 په شان روان، دا خوشاله دی، فری دی او د خوب پوره دی او دا پرسنالټي آرډر دی، ډیس آرډر نه دی. ریزوننس انډیپندنٹ دی، آزاد دی، ها فری دی، تمه نه کوي. کوګنیټیو وی صلاحیت ته، عقل ته، ایبیلیټی ته. جی ریزوننس وی چې کله د کار په ځای کې ستا صلاحیت میټ کیږي، ته په یو ځای کې کار کوي او ستا صلاحیت امپیکټ لړ کوي، غزي کې تبدیلی راولي. اوس ماته یو چارینګو کو چر دا د تر دوی مې بیروزګار دي ځان سره به وانه نه پدی پلاني پوسټ تاسو په اخبار کې پوسټ راغله. ٹھیک شو. زه ته مې یار ها دا ورګه ها زه په مجبورۍ کې هغه سړی هغه پوسټ باندې ولګو. اوس هغه سړی کړي دی ماستر په پښتو کې یا په اسلامیات کې او ما د چا په شفارس باندې یا د چا په تعلق باندې یا انتهایی په مجبورۍ کې دا سړی راوستو او دا ما په ایچ آر کې واغستو یا ما په پروډکشن کې واغستو یا ما په یو لوبه کې واغستو. نو د دې ایبیلیټیز سنور سره دی وامه غستو سنور سره بار. نو دې ته وایي کوګنیټیو ډیزوننس. ډیزونیټ وایي چې کله ستا صلاحیت دا غزي د ریکوایرمنت ضرورت نه پوره کوي. رائټ. ریزوننس دې ته وایي چې ستا صلاحیت دا غزي ضرورت پوره کوي. هغه دې کې چې کومه مسله ده دغه سولوشن تاسو راشته. جی 99% په معاشره کې چې څونه سی ویز بنگلا راځي 99% ډیزونیټ کوي. 21 پیجز سی ویز مې کتلي 21 پیجز ما پسې سی وی رااله زه د دې مین کیمپس نه لګل تناسب بیل نو ما پسې رینګو شو دلته اچ آر افس نه چې 21 پیجز سی وی راغله. یو خدای دا خو مو د یار دره پشا کوي وې در پشا کړم نه د سړی ته ورپغیږه کړه چې در وروړي پورا انټرنشپ رپورټ راوړل. نو ما یو پیج او بل پیج او بل پیج انټرنشپ رپورټ څه کې چې ریسرچ یې پکې خپل اچولې وسه شپږور ریسرچ یې پکې اچولې دلته مې ریسرچ کړه دلته مې کړه ما سره ویل خدای به نور سی وی ټول لري دا نمونه پیدا کوي دا خو دا بسې چې مل راشه کینا ها د کم ځای څه دي کړی څه دي نه دي کړی دا ها شغرب او مغرب ولا ازما چې کوم پرابلم و د انسټیټیوشن نو متلتا 8 کتلو ویاو منګه په 8 کې مونږ ته د څه چی ضرورت دی نو هغه شیدونه په دې سی وی کې نشته. ونه دې کول شو 99% سی وی نه ډیر دي خلک ډیر دي هغه صلاحیت نشته کم چې د مارکیټ ضرورت دی. کله چې د ارګنایزیشن ضرورت فولفل کول تا شروع کول تر سی وی نه بار شو
yes you don't need CV, اوکې you don't need. ته په خپل داسې شوي ته خود مختار شوي تا ګروتو. there are two types, resonance and dissonance. dissonance هغه ده چې دا به په شفارت راغلی یا په ایگزاجریشن راغلی یا به د ټریپ کړی یا به د څه نه څه داسې لوبه کړې دا په غزي کې ناس وي خو د عقل او صلاحیت په د غزي کې دنه چې کوم پرابلم دی هغې سلوشن به نه ورکوي او دی به یعنی ټریپ کېږي زر دی به د یوې ادارې نه بلې ته بلې نه بلې ته بلې ظاهره خبره ده که مالک ځکه پې چې په پوه یو شو اداره کې خو دې که مالک پې پوه شو بار کوي عزت به نه ریسپیکټ به ورته نه میلاوي چیلنجز نه به پټېږي کال دوه به تېر کړي دای نه پس به بار. نو د دې ته داسې ویلی شو چې یعنی یو کس د یو ځای دپاره جوړ هم نه دی او هغه سره هغه سکل هم نشته دی. نو بغیر سکل که ته یو ځای ته ځې لکه اوس ایچ آر دا یو ښه ټیک ټاک لکه یو اداره ځان کې یو اداره ده نو که تا سره دغه سپیشلیټي نه او ته ایچ آر ته ځې ته ایډمنسټریشن ته ځې او تا ته د هغې پوهه نه نو ته به په هغې کې غورځېږي وځي به فیلډ چینج خو یو بل ټاپک شو که نه. you have done masters in finances, you have done MBA, specialization in finance, اوکې you have done MBA, specialization in HR, right? There are different fields. ټیک شو Field shift is another topic. You have done MBA in finance, but you don't know about financial terminologies, economics terminologies, you don't know about accountings, you don't know about softwares. You are not ready for the change. Adaptability هم درکې نشته. ماستر دی په اکنامکس اینڈ فاینانس کې کړه په یو ځای کې جاب هم ترلاسه کو د خپلې ډیګرۍ او د ایکسپیرینس په بنیاد خو تبدیلی ته هم نه تیار. هغه ډپارټمنټ کې پهله چې کوم اکاونټینګ بکس وو هغه جنرل انټریز وو لیجرز وو ټرایل بیلنس وو فاینل اکاونټ وو اوس هغوی په ایچ ټي راوړو انسټال یې کو یا یو نوی سافټویر راوړو یو مینجمنټ انفارمیشن سیسټم یې لانچ کو تا له 10 ورځې ټایم درکو ته یې ژمنه هغه جوړ سیستم ټیکو دا به شوک کوي زه خو نه شم کوله ستړی مې نو کوګنیټیو ډیزوننس ستړی مې دی دا چینج هم نه دی تیار خدا فلیکسیبل هم نه دی کده سوري سر کده ته وایي چې کنه چې دا شی ګوره دا کرسي خا دا دا به ډزم کوي بارو ته ډیرم دی ټیک شو دا حاکم غړي خا د کی یو فیکٹر بلم دی ولې چې دا چې کم غلی کنه غل چې د صلاحیتونو د غذی ضرورت نه پوره کوي نو دا ډېر خطرناک می دا ماری ګوره دا پویزنس دی دا به کوشش کوي چې جمع نه کنه نو شتام نه ښه دا به بیا غذی د تیلې ورته کوي دا به دروغ هم وي دا بې ایمانه وي دا به لالچ هم کوي غالب امکان دی دا به کرپټ وي های لیول کرپټ وي او انتهایی نالیکه وي او دا به کمفرټ ته خوشحالي دا یو داسې هوا دی یو داسې بیماری دی یو داسې بیهیویر دی یو ټایپ دی چې دا زموږ په معاشره کې ډېر زیات دی حد نه زیات دی. د دې دا بل اړخ ریزوننس چې کوم دی داسې خلک شته چې د دوی سکولینګ به د سرکاري سکول نه بیچلر به هم سرکار کړی ماسټر به هم سرکار کړی دوی په خوی بوی کې بس یو عادت چې د کار نه لږ زیات کار وکړم خیر او د کار په تلاش کې او په تلاش کې به می چیلنجز ته هم ځان ریډي کوي چیلنجز به فیس کوي تبدیلی ته هم تیاری ریزिस्टेंस ټو چینج به کې نه که یو نوې شرالو د زده کړې کوشش وکړي تندې به نه ترې وي او کوشش به دا کوي چې یار زه حلال رزق وخورم لفظ حلال خدا ځینې شیدونه موږ ته کور نه ملاوي دا موږ چې کلمه وایو دا موږ ته چې د اذان شوي په دې وخت کې د اذان خو چې موږ ته په دې وخت کې شوی خو موږ ته ویل چې الله یو دی کنه بهشکه موږ ته ویل چې د نیکي اړخ تر شي کنه موږ چې په دې مونږ کې الله تور دیګو پینځه وخت موږ سوي موږ هم دا وایو چې الله ته د خو توفیق راکړي او زه بس تا په لار ځم نو چې اهدنا الصراط المستقیم ویم کنه اهدنا الصراط المستقیم نو دا سید الله را خو زه ویم خو زه چې په دفتر کې کله کېدم زه خو په الټا روانم کنه زګ زګم ګنټه روانه دا میاشتې را شو پیسې مې واغستې د اني زره فائدہ مې غزي دا ور نه رسیده نو اهدنا الصراط المستقیم خلاړو نو هغه ډغري چې ته مونږ کې هغه هم د منځ لاړو دا موږ دنه نری پروګرام کولای شو که موږ په خپل د خپل ویلیوز د پیدایش نواله تر اذان او د کور د کلمې او د مونږ پرانا کې دي شي ستوګوري او سره ټروثفل شي چار به زبس رښتونه شه ټیک شه نو دا چې کوم د سړی د کوګنیټیو ډیزوننس نه ریزوننس ته بدلولې شي دا چیلنجز ته تیارولې شي دا مشکلات ته تیارولې شي دا د لک سره د گزاري کولو ته تیارولې شي دا که تنه کرسي را لته لاړه ته دا د الله امتحان د خیر که پتا سخت وخت را لته به الله مال صبر راکي صبر به ته د الله ته پتا منه کې د مالک نه
ته چې د مالک نه تمه کته کې او د انسانانو نه تمه کته کې او په وسایلو یقین نه کې او خواري کې او مهنت کې او د الله نه تمه کې الله تعالی وایي راشه اوس لاره درکو نو تا صبر وکړو ته به لرنینګ کې ته به ګروت کې ته به ترقي کې نو ته په مالک ګرانې ته په ارګنایزیشن ګرانې نو الله تعالی به ستا عزت د خلکو پړونو کې واچي بیا به الله تعالی تعالی لرنینګ شروع کی بیا به الله تعالی ته همت درکړي بیا تعالی یو دماغ درکړي بیا ته په دې اداره کې وی ملازم خطاب الله مالک کی او ما ته وخایه په دنیا کې داسې غټ غټ انټرپرنور عرفتیان چې دوی یو وخت کې ملازمین نه راته وخایه ټول ملازمین جی خو صحیح ملازمین ټیک ملازمین دیانت یې کړی ریزوننس نه دي بهرحال زموږ د ټاپک لږ معمولی داسې راکوز شو ډېره زیاته مننه کوم او ډېر په ښکلي انداز کې ډېر په تفصیلي او مختلف اړخونه ملګرو مونږ ستاسو مخې ته کېښوده اوس چا چې دا ټول پاډکاسټ کتلی وي اورېدلی وي نو هغه د خپل ځان په دغه کینوس کې اوس په خپله جوړ کی ایډ کی او هغه د خپل ځان خود احتسابي په خپله وکړي هغه د په خپله خپل ځان ته جواب ورکړي چې یاره زه د دې خبرو یا د دې کینوس په کوم ګوټ کې په کومه غلطۍ کې یم او دا سمېدی څنګه شي امین ماشاءالله ورکړي اجازت الله پامان